او د دې سورت ډیر فضایل راغلي. عائشہ رضی الله عنها فرمای پیغمبر علیہ السلام یو جمعات اولیګ تشکیل باندې او هغوی یو مشر جوړ. کله چې دوی د سفر نه واپس رالل نو هغوی پیغمبر علیہ السلام ته عرض وکړو چې دا موږ له د مشر جوړ کړي د به موږ له د جمع مونځ راکړو او ټول مونځونه یې راله په دې صورت باندې راکړي په سوره اخلاص باندې. داسې خو نه وه چې صحابه کرامو له قرآن نه ورکړي. صحابه کرام خو اکثر د قرآن حافظان و عالمانو د موږ له ټول مونځونه په سوره اخلاص باندې راکړي. پیغمبر علیہ السلام سوال جواب ولېږه او دا صحابي نه یې تپوس وکړ چې تا په دې یو صورت باندې دوی له دا مونځ څنګه ورکړي. او مسله هم دا ده چې په یو صورت باندې مستقل مونځ کول دا خو مکروه دي. هغه صحابي ورته وایي چې په دې صورت کې ما ځکه مونځونه ورکول چې دا صورت سره زما ډېره زیاته مینه ده. دې صورت کې ټول د الله ذات او د الله صفات بیان شوي. زما دې صورت سره مینه ده ځکه به مې پرې مونځ ورکوم. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل وی دته دا سوال جواب زما د طرف نه ورسوئ چې الله هم دې صورت سره مینه کوي. دا صورت د الله هم ډېر خوښ دی. پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمیل وی تاسو که څوک د دې طاقت لرلی شئ چې روزانه 3 میسه قرآن شریف لولئ هره شپه. صحابه کرام وفرمیل د الله رسول دونه طاقت بچا کی چې هره شپه 3 میسه قرآن خو 10 سپارې شوي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې چا سوره اخلاص یو ځل ولوستو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا سیدی لکه چې د 10 سپارې تلاوت کړ. 2 ځلې د دې تلاوت لکه 10 سپارې د تلاوت کړ. 3 ځل چا دا تلاوت وکړ لکه پورا قرآن شریف چې ختم. نو 3 ځل دا صورت ویل دا د پورا قرآن د ختم برابر ثواب دی. او یو روایت کې راځي چې څوک 100 ځل دا صورت روزانه وي نو د 500 کالو ګناهونه به الله معاف کړي.